أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. د دې ګروپ دعوت القرآن لاصلاح الشبان دعوت د قرآن د فرد اصلاح د ځوانانو د ترجمه قرآن درس نمبر 6 شروع شو. شپږم نمبر درس او نن درس زمونږه د آیت نمبر 13 نه دی د 14 نمبر آیت نه د سورة بقره دویمه رکوع شروع شوی و. په دویمه رکوع کې الله رب العالمین شپاړلس خباستونه او قباحتونه د منافقانو بیانول چې د علامات هم د منافقانو نښې د منافقانو دي. په دې کې اووه ذکر شوي په دې 12 نمبر آیت پورې او د دې نه اخوا نور چې کوم بقایې دي هغه الله رب العالمین بیان کړلي. ټکی په ټکی ترجمه ردی دا ده وَإِذَا او هر کله قیل چې وویل شي لهم دیوتا آمنو چې ایمان راوړی کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی دی الناسو نور خلکو قالو نوای دیو انؤمنو چې آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی دی السفهاء بعقلو قمقلانو بعقلو الا خبردار انهم یقینا دیو هم السفهاء هم دیو دی بعقلا ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهیږي. وَإِذَا او هر کله لقو چې دیو ملاقات وکي لقو چې دیو میلاو شي دیو ملاقات وکي الذین د هغه چا سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو دیو وای آمنا چې مونږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا او هر کله خلو چې ځان لشي الى شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره قالو نو دی وای انا معکم یقینا مونږه هم تاسو سره یو انما بشکا نحنو مونږه مستهزئون ټوقی کون کیو الله تعالی یستهزئ بدله د ټوقو باور کی بهم دیوتا ويمدهم او زیاتی دیو لرا فی طغیانهم د دیو په سرکشی کی فی طغیانهم د دیو په سرکشی کی یعمهون په داسې حال کې چې دیو به حیران او پریشانی. اولئک الذین امدا اغه خلق دی اشتروا چې غوره کړه الضلالته گمراهی بالهدى په ځای د هدایت فما ربحت پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم د دیو تجارت وما کانوا او نه دی دیو وس مهتدین لار مندون کی. الله وی وَإِذَا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دیو ته آمنو چې ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نور خلکو قالو نو وای دیو انؤمنو چې آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی دی بعقلو الا خبردار انهم یقینا دیو هم السفهاء هم دیو دی بعقلا ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهیږي. ګوره دلته د الناس نه مراد
علما ذکر کوي چې الناس کې الف لام عهدي دی، مراد د دې نه معهود خلق دي چې هغه صحابه کرام دي. منافقان به وایي چې موږ هم ناس یو، خلق یو، الناس کې موږ هم داخل یو. نو نه، د الناس نه مراد صحابه دي. او اشاره ده دې خبرې ته چې انسانیت صرف غوښې هډوکي او وینې ته نه ویلی کېږي، بلکې انسان کامل هغه دی چې پای کې پوره ایمانی. او چې کله په چا کې ایمان نه وي نو اولئک کالانعام، قرآن کې الله وایي دا په شان د ډنګرو دي. انسانیت د صحیح عقیدې او د صحیح عمل د هغې نوم دی. بیا په دې آیت کې السفهاء ویلی شوی دی چې منافقانو به صحابو ته السفهاء ویل، قمقلان او بیوقوفان ورته ویل. دا ولی؟ نو علما ذکر کوي یو د دې وجې نه دوی ویل دا صحابه دا سادهګان دي، نو ځکه یې ورته السفهاء ویل. لعدم العلم بما يصلح معاشا، د وجې د نشوالي د یو د پوی نه په هغه څه باندې په ژوند کې چې څه پکارېږي. پیغمبر ورته یو تقریر وکړي او دیو بیا مال او جان ورکوي. علما ذکر کوي ثم ان الصحابة لما كانوا تابعين للنبي قولا وفعلا وتركا ومفدين أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المنافقون فيهم إنهم سفهاء حيث يقلدون محمدا ولا ينظرون مواضع المنافع والمضار. وی صحابه چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري کوله په قول کې، په پیل کې، په ترک کې، پرېښودلو کې، او خپل ځانونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربانول، خپل مال او اولاد او جیداد. منافقانو دې باره کې ویل دا قمقلان دي، د پیدې ځای ته نه ګوري، ضرر ته نه ګوري، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هر څه قرباني. بل د دې وجې نه به ورته سفهاء ویل، قمقلان ویل. دویمه وجه لجهلهم بقدر الصحابه، د منافقانو تر صحابه قدر نه معلوم، د صحابه مرتبه ورته نه معلوم. او دریم نمبر دا منافقان په خپل قمقلانو او په خپل بیوقوفو، نو ځکه صحابه ته قمقلان او بیوقوفان ویل. او څلورم دا چې د دې وجې نه ورته سفهاء ویل، قمقلان او بیوقوفان ورته ویل، وی دیو د پلار نیکه دین پرېښودی دی. او پنځم نمبر د دې وجې نه صحابو ته سفهاء ویل لفقر الصحابه، چې دا صحابه غریبانان دي، قمقلان ورته د دې وجې نه ویل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، او هر کله چې دیو ملاقات وکي دغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړل دي، قالو نو وای دیو آمنا چې مونږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا، او کله چې جدا شي ځان لشي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره، قالو نو وای دیو انا معکم یقینا مونږ هم تاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا منګه خو ټوقې کوو مسلمانانو پورې ټوقې کوونکي یو. شیطانانو نه مراد دلته السادة والکبرا، د دیو سرداران، د دیو مشران، د دیو لیډران دي. او شیاطین ورته ځکه ویل چې د شیطانانو کار کوي، ځکه د شیطان کار داري تحسین القبیح و تقبیح الحسن، غلط ښکاره کول او غلط ښه ښکاره کول. نو هر هغه لیډر، پیر، مولا، مشر، هغه چې کله تا ته غلطه لار ښودله نو بس دغه شیطان دی. الله رب العالمین د صحابو بدل اخلي. الله یستهزئ بهم، الله تعالی به بدله د ټوکو ورکړي دیو لره، ویمدهم او زیاتی دیو لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دیو کې، یعمهون په داسې حال کې چې دیو به د عقل لاندې، یا یعمهون په داسې حال کې چې دیو به حیران او پریشانی په خپل کار کې، یا یعمهون سرګردانه وی.
اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې غوره کړه ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې ګمراهي غوره کړه ځکه هدایت او ګمراهي دواړه او دیو پای کې ګمراهي راوغسته او هدایت یې پرېښودو فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارت د دیو وما کانوا مهتدین او نه دي دیو سمه لار موندونکي نه دي دیو په هدایت باندې روان په سمه لار باندې نه دي روان. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.